نو چا چې روزګار خرابوي، کاروبار خرابوي، یو ورځ وي یو ورځ نه وي. دارنګې اکثر مزدوران غریبان چې څومره چې وي، کله دیاړه وي کله نه وي، کله چا خپل دفتر وي او دفتر یې کلو کړی وي، د په هغې باندې لکونه روپۍ لګولې وي، خو ګاه کسټمر ورته بالکل نه راځي. کرا هم شي نو سمون نه خوري، خبره وشي هر څه وشي، په منځ کې بیا هر څه خبره خرابه شي. بعضې اوقات داسې هم کېږي چې چا کاروبار وي او کوم ځای کې کاروبار کې دا لګي بالکل زړه نه لګي، ګاهک راشي د سره هر سامان پروت وي خو دې ورته یار نشته دی. نو داسې هم کېدی شي یا چا چې روزګار وي خو برکت پکې نه وي، مطلب هغه هیڅ قسم ته فایده نه ملاویږي، روزګار کې خو بس هغه زندګي پې روانې بچت نه جوړېږي ورته. نو چا ته چې هم دغسې مسله وي نو دا وظیفه دې هم کوي، او که تعویض کول غواړي تعویض دې اول د سورې فاتحه ولیکي، سورې فاتحه بیا د سورې اخلاص 3 ځله ولیکي، او هغې نه بعد دا آیات مبارک دې ولیکي الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. دغه آیات مبارک دې ولیکي او دا د کوم ځای کې دکان کې یا روزګار کې یا کوم ځای کې دې پیسې ږدي، مطلب دراز وي ګله وي، هغه ځای کې دا کاغذ کېږي ان شاء الله العزیز. د الله تعالی نه مې پوره امید دی دې سره به ستاسو روزګار هم ښه شي، ګاهک به هم ښه وي، او په دکان کې یا کوم ځای کې ته روزګار کې هی کې برکت هم راځي، کور کې هم برکت راځي، جنگ جګړې ختمیږي او سره په خپل منځ کې اتفاق هم راځي. ډېر بهترین آیات ته بهترین زبردست کارګي په دې روزګار باره کې. نو که څوک یې وظیفه کول غواړي په دکان کې یا کوم ځای کې سړی روزګار کوي یا کوم ځای کې دفتر کې کوي یا کومه کمپنۍ وي، څه ځای کې هم دی روزګار کوي، هغه ځای کې دی که نه روزګار پرمننټ نه وي او کله یو ځای کې کله بل ځای کې کوي، نو خپل کور کې دی دا وظیفه شروع کړي الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. دا آیات مبارک دی ځان سره ورځ کې یو ځل وایي ان شاء الله العزیز. تاسو فایده وګورئ، هر قسم نه تاسو ته مخ کولاوي، هر مخ طرف ته مخ نه تاسو ته پیسې راځي، او دا وظیفه ز خپل هم کوم الحمدلله ثم الحمدلله. الله تعالی غفور رحیم دی، الله تعالی دا چا باندې هغه ظلم زیاتی نه کوي، الله تعالی په هر چا باندې خپل رحم او کرم په نظر باندې ګوري. نو الله تعالی موږ تاسو هم د خپل رحم او کرم په نظر باندې وګوري، د موږ څومره مسایل دي الله تعالی د خپل خزانه پوره کړي. بعضې ملګري زموږ نمبر غواړي، زموږ نمبر هم یوټیوب چینل کې شته، او هغې کې داسې نایاب ویډیوګانې محبت باره کې، جادو باره کې، نور ویډیوګانې هم شته چا باندې جادوي ختمولو دپاره. نو تاسو هغې ته وزټ کوئ شئ، هغې تاسو نمبر هم او څوک چا د څه قسم مسله وي مختصر وایس پر دې جواب به زه ضرور درکوم. الله رب عزت خوشحاله کړه، الله تعالی زموږ تاسو مشکلات د خپلو خزانو پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.